اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام بالعموم تشابه بالخصوص کورمی ولا بالاخص ظلم خلاف خپل आवाज او چتول دی هغه کوم شکل کې ویلي نه وي، خو دغه دور کې د ظلم ټولو نه عظیم مظهر چې کوم دی هغه اسرائیل علیه اللعنه والعذاب دی. چې کوم ظلمونه دوی غزه کې وکړه 55 زرو ته کومړي ورسېده، بچي، زنانه، نارینه، سپینګیري، ماشومان، ډاکټران هر شعبې والا. خو هغه لبنان کې کوم ظلم یو کې د حزب الله هغه لیډران، بیا خصوصا د لیډرانو هغه نګین حسن نصر الله شهید، بیا قاسم سلیمانی غونته شخصیات، و بیا نن با ایران باندې کومې حملې و دیمو زړو سره متصل دړکن څه کوم دی هغه رهبر معظم سید علی خامنه‌ای و د هغه قاتل حواله صدم کې پروردگار تعالی اپنے شرعی حجات مو باندې تمام دې سمو غیبت کبرا کې د خپل مجتهد جامع شرایط د خپل عظیم رهبر د خپل ولی فقيه دفاع هغه کومي شکل سره ویلي نوي وشي او هر ظالم ته چپېړې ورکول کوم طریقې سره ویلي نوي هغه انجام شي. دی حواله سره کورمي کې کورمي صدا باندې یو عظیم شان ریلی به وي جمعې ورځې ظهرین جمعې المنځنه بعد خطبونه بعد ان شاء الله متوسي خپل आवाज وشتو اکرم علیه اللعنه والعذاب نتنیاهو علیه اللعنه والعذاب و سوره دوی اعمال دوی گمشت دي هغه د आवाज رسول دي چې دغه زمانه رهبر څنګه واقعا د ولایات او د امامات او د اهل بیت علیهم السلام حقیقي مدافع، د تشیع مدافع، د اسلام مدافع، د دین مدافع دی. واغه ټول دنیا ته خیو خو جوش او ولولې سره څنګه تنها نه دی، هغه سره یو قوم دی، هغه سره یو ملت ولاړ دی. د متوسل ان شاء الله جمعې ورځې دا اظهار ضرور کوو. ټول قوم نه التماس دی چې د غریلی کې ضرور خپل حساب خو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.